الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم درود الشريف طول واحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت من دراغلو اوریدونکو او فکر کونکو د سوره کاف نا د الله په توفیق او مهرباني سره یو آیات مونږ ویلې ده دو آیات مونږ ویلې دي د دوه آیاتونو کې چې کوم مفهوم بیانېږي هغه وایو تمام تعریفونه د خدایتوب الله هغه ذات لره دي چې نازل کړی دی په خپل بنده باندې کتاب او نه دی ګرځولی په دې کې څه کوږوالی ټینګ دی او سیده دی چې ویری خلکو لره د عذاب څخه نه هغه به د الله له طرف نه راځي او چې خوشخبري ورکړي مؤمنانو هغه کسانو ته چې عملونه صالح کوي چې یقینا د دوی دپاره ډېر ښایسته اجر او مزدوري ده دا د دې آیاتونو خلاصه موږ ووایو د الله ډېر لوی سود او لوی مهرباني ده په موږ او تاسو باندې په دې ټایم کې دا موږ چې ناست یو دلته څوک به بېهوشي څوک به مدهوشي څوک به کاروبار کی او داسې خلک به پکې چې زما او ستا نه ډېر زیات قابلان ښایسته وحدهدار تعلیمي یافته اوچتو خاندانونو والا به ولیکن بوتانو ته به پراته د بوتانو سجدې به کوي الحمدلله الله مهرباني کړ د دې ټولو نه پاک ساتلی او د خپل ذات نه علاوه د بل چا د بندګۍ یې موږ ته نه دی ویلي دا د هغه سود دی په موږ او تاسو باندې زندگی زمونږ چې ده نو یقینا چې هغه عارضي ده زندگی زمونږ چې ده د هغې اینډ موږ ته نه دی معلوم انتهای نه ده معلومه چې زمونږ زندگی کله خلاصېږي دا پته اوس موږ ته نشته او د هغې سره سره موږ انتهایی جرأتمن یو هر یو کار په ډېره جوره باندې کوو نو د الله دا سود دی چې موږ له نورم ژوند راکړه او دلته د خپل دین په خدمت کې کینولو د خپل دین د اورېدو دپاره یې کینولو دا د الله جل شانو سود دی ګوره په دې دنیا کې یو اصول دی یو طریقه ده زموږ د معاشرې ډېر ښه به دې د یو سړي سره کړي یو ورځ به چېرته داسې راشي چې د هغه سره به ستا لاس نه یا بد وشي او یا به چېرته د هغه حق ادا نه شي به درنه خفه شي چې خفه شي وایي زما دونه غټ خدمت راغلی او د زما کار نه دی کړی زه ته خفه یم هلکه خپلې ډوډۍ لی نه راولې نه خپل بیټک دی نه راولې نه پروګرام لی نه راولې نه ګوره دا زمونږ رواج دی خو د الله جل شانو شان ته وګوره چې د هر څه باوجود په موږ او تاسو باندې فردا چولې ده او بیا دلته راولي خپل کور ته
یعنی دا د الله لوی سود دی چې د دې هر څه باوجود موږ تاسو بیا هم خپل دین ته کښېنئ او خپل ځای ته ورولي وایي خیر دی دا یې زما بندګان دي به خیر دی غلطیانې به کېږي تېنه خو دوی وېرېدونکي دي مینه ساتونکي دي نو کوم سړی چې د جومات مدرسې د عالم طالب دین کتاب قرآن سره مینه لري الله سره مینه لري دا د الله سود دی په موږ او تاسو باندې چې موږ دې خپل کار ته کېنولو د ورکوټی کار نه دی د الله جل شانو مهرباني ده تمام تعریفونه د خدایتوب الله لره دي چې په خپل بنده باندې کتاب نازل کړی دی بنده څوک دی حضور مبارک صلی الله علیه وسلم او دغه حضور مبارک صلی الله علیه وسلم سیرت منګه شروع کړی موږ سبقن هغه واو د نبی علیه السلام زندگی سبق په سبق باندې موږ دې دپاره واو چې موږ کې بدلون را پیدا شي موږ کې بدلون راشي زموږ زندگی بدله شي او دا که بدلیږي او که نه بدلیږي پرون یو ملګری مشهور متل دی حلو به خبر شي تالو جبې له ورشي نه دا خطا دی حلو به خبر شي چې تالو جبې له ورشي حلو به خبر شي چې تالو جبې له ورشي چې تالو او جبه یو ځای شو جبې د کار نه کو بیا ټک ټایم کې بیا خبر شي دا د نزع ټایمي د مرګ ټایمي بیا به ما ته د پته ولګي چې اوس څنګه چل ډېر زه څه کول غواړم نشم کولی خو خاص تاسو به یادي او اوس هم به بعضې خلکو باندې دغه مرض شته چې کله دی داسې ستونې استقسملي نیغ اسمان ته د شپې چې کله دی په ډډه اوړي وایي سي را باندې ناسته وه نو خوله یې کار نه کوي سترګې غړۍ ښه باقاعده ځای پېژني چې دا پلانی ځای دی خوله یې کار نه کوي پوزه کار نه کوي نو پخوا یو خبره مشهوره وه وی دا سی راشي او دا پوزه په پوزه ولګوي او خوله په خوله ولګوي او بلکل دی اړقېدی نه شي څه شی هم دغه نشته دا یو قسمه مرض دی خو لیکن په دغه ټایم کې د ښه اینې او ته څه ویلی نه شي چې دا بوج د نه کوز شي نو یا خدای شکر دی په ډډه دستي سړی واوړي نو ګوره دا بوج را روان دی دا د مرګ بوج دی دا ورځې را روان دی په دغه ټایم کې بیا موږ پوه شو خو لیکن موږ با تلي یو بیا هېڅ هم نه کېږي الحمدلله ژبه کلاو ده سترګې کلاو دي غوږونه کلاو دي لاس او پښې برابر دي تندی او د پوزې سره د لاسونو سره که موږ یې کته لګو جو لګي که موږ یې بت ته لګو الله دې نه کي جو هغې ته هم اختیار الله ورکړی دی دا د الله مهرباني ده دا خپل ځان ته لګي نو د نبي علیه السلام سیرت د دې دپاره بیانو چې د نبي علیه السلام چې کومه مبارکه ښایسته زندګي وه هغه زموږ زندګۍ ته راننوځي او چې نه راننوځي دا بیا زموږ ډېر کوټوالی دی زموږ ډېر بدبختي ده بیا نو موږ بیان کړو خبره مو کړې وه مذاکره مو کړې وه د نبي علیه السلام د زندګۍ د کم ټایم پورې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم پورې د دې ټایم پورې موږ ذکر کړو تاسو ته بیان تسلسل باندې دا دی د دې ناپله په جومات کې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې کم کم کارونه به کېده په هغه وخت کې اولنی کار دا ولا موږ چې کوو الله اکبر مونځ دا کار دا خو لازمي دی جوماتونه جوړ د دې دپاره دي دویم کار به پکې دا کېده چې خلکو پکې سبق زده کوو او د هغې دپاره یې صفه جوړه کړې وه یو چپوتره وه په هغې باندې به د جومات هغه طالبان ناسو صحابه هغه به اوسېده هم دغه ځای کې او هغو به سبق هم دغه ځای وي دویم کار دا و د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دریم کار هغه دا و چې نبی علیه السلام د دې علاقې سربراه و نو چې فیصلې به کېدې هم په دغه جومات کې به کېدې څلورم کار به دا و چې د چا نکاح به کېده نو هم په دې ځای کې کېده بل کار دا و چې څوک براله وفدونه بهر وفدونه براله نو د نبی علیه السلام سره په دې ځای کې ملاوېده په دې جومات کې ملاوېده په دې جومات کې بل کار دا و چې نبی علیه السلام په رمضان کې دې کې اعتکاف هم کوو په دې جومات کې بل کار دا و چې د جهاد دپاره کسان به اڼولی شو په دې کې تټیږي تنې ټیک تټیږي تنې ټیک طاقت برابر دی د جهاد فی سبیل الله دپاره د جومات استعمال د ټول دې دپاره د جومات استعمال په دې لحاظونو باندې حضور مبارک کړی دی او بیا به هم دقه شانتې کېږي د حضور مبارک چې کوم ترتیب و په هغه ترتیب باندې به جومات استعمالول شي د جومات آبادي که هغه شړه ده او که هغه کمزورې ده او که زوروره ده دغه قیمتي نه ده قیمتي د الله لاندې کومه ځمکه چې ده چې دا د کوم ځای نه وقف شوې ده د ویښه پورې او د سره پورې دا ټول قیمتي ده اصل کې قیمت د دې دی د دې د وجې نه حضور مبارک صلی الله علیه وسلم به جومات ته چې کله راغی
د انتهایی ادب او احترام خبره به نور ته هم کوله، په خپل به هم نبی علیه الصلاۃ والسلام د ادب او احترام په انتهایی اعلی درجه کې وو. یو موقع کې نبی علیه السلام راغی، په دې دیوال باندې مخې طرف ته څه لاړو اثرو، لاړې پې لګېدلې، پړقې کوو، اخو کچه دیوالونو. نبی علیه السلام ډکې په خپل لاس باندې راواغسته، هغه وګرو، وی دا چا کړ دی دا چل، لسخه کار په جومات کې مه کوئ، دا خو جومات دی، جومات د پاکوالي دپاره دی. او عطر یې راواغسته، په هغه ځای باندې ومږل. بیا نبی علیه السلام فرمایل په جومات کې د ورک شوي شي اعلان چا وکړو نو ته ورته ووایه الله دې ته چېرته هم واپس نه کړي. د ورک شوي شي اعلان یې وکړو نو ته ورته ووایه چې الله دې چېرته واپس نه کړي. د نبی علیه السلام په جومات کې دا فعل نه دی شوی، دا کار نه دی شوی. وکه چا وکړو نو ته ورته ووایه. دلته مجبورول کې خلک راشي چې بس چلو کو هلک ورک شوی دی. نو دومره ومن کې نشته صلاحیت چې یو ځای د هغې دپاره سم کړو چې هلکه د اعلانونه پکې ځان لکو، جومات د هر څه دپاره موندی شوی دی. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو اصلاح په خپل منځ کې هم په جومات کې کړې ده. نو که اوس موږ د صلح مسالات کوو، جومات ته یې راولو، نو دا طریقه ټیک ده. نکاح به نبی علیه السلام په جومات کې کوو، نو نکاح په جومات کې کول پکار دی. څومره آسان نکاح چې دی په جومات کې دی. او د جومات نکاح موږ مو هم د دې دپاره باقاعده چلو چې د جومات کې نکاح کوه. کورونو کې چې کم کار دی هغه کوه، دیرو کې چې کم کار دی هغه کوه. لاسنیو که به دیره کې کې نو ښه خبره ده. لاسنیو د جومات سره هېڅ تعلق هم نشته. که لاسنیو په کور کې کې په دیره کې کې زه ورته خالي کې دا به ډېر ښه وکړي. کور دی ورته خالي که او په هغې کې د لاسنیو کوله بلکل ښه کار دی وکړو، الله به دله اجر درکوي. او چې په جومات کې دی کېښله نو جومات کې چې کېښله نو ګوره مصیبت دی یو جوړ کړه. جواز به لري، خو لیکن څومره خلک چې راځي او دوی کې دنیوي خبرې، ګپونه، دروغ، غیبت، خنداګانې وغیره کوي، نو دا به ګوره ناروایي، دا به ټیک نه وي. دا بنیاد یې ته کېښول شوی. اوس چې کوم کار په جومات کې دی نه به سړی په جومات کې کوي. او د جومات نکاح چې وشو نو شک نه خبره، په جومات کې ډېره ګڼه باندې نکاح شو او ډېر آسان دی. په نکاح کې پکار داسې ده، یو خو خلکو سپینې پولې موندلي نو په دې بیخي ایمان ناوړی دی. څه شی دی خدای خبر ده، کوم وخت نه دا شی شروع شوی دی. نو که په نکاح کې د جوم سپینې پولې دی، په ختم کې هم سپینې پولې دي. دا دې څه شی مردار شی دی، نه پکې ثواب شته او نه صحت دپاره څه فایدهمند شی دی. ورک که دی دا شی سپینې پولې ماله پکې مه راکوه. ده مونږپلي د کوم ضرورت دی چې حضور مبارک په نکاح کې کوم شی فرمایل لاقه وکړه. څه شی دی هغه چوارې دي. چې کله نکاح وشو نو د نکاح نه وروسته چوارې تقسیم کړه. بیا که نور څه تقسیمې ده نه تقسیموه، یو چوارې ورکړه، ها دا ټولې تقسیم کړه. که نور څه نه نو خوږ شی بیا ورکړه د دې نه علاوه. که دا وشو خو ډېره ښه ده. په ټول څیزونو کې دا موږ چې کوم یادو راوړو په دې کې چوارې ټول نازان دي. راوړه ښکلې وینځه خلکو ته پیش کوئ. دا د حضور مبارک سنت و ژوندی ده که سنت که نه، هېڅوک هم نه ژوندی کوي. بله دا چې نکاح کله وشو، په نکاح ګورې له پاسې نکاح نه دی شوی چېرته چې دلته جدا نکاح کړ دی او دلته مولوي صاحب موږ له دوباره بیا وکړه. په نکاح له پاسې نکاح بیا نه، نکاح یو پیري چې یو بېل نکاح وشو خبره خلاصه شوه، دوباره نکاح ته بیا ضرورت نشته. نو نکاحونه چې څومره زموږ د دې خلکو په کار ده، نور خلک کوي یا نه کوي، ما او ته خو په یو بل باندې مکلف یو، که نه د یو بل ته به وایو که نه. ډېر اسان کار دی. ما پسې به راشي په عامو نکاح کې زه یم چې 2 ورځې مخکې دې نه ویلي ګوره زه نه ځم. دا نه چې زه غټ سړی یم چې زه به نه ځم، زه لوی سړی یم، ما ته به 2 ورځې مخکې نه، دین لوی دی. ته چې ګوره د میاشتې د 2 د 3 نه لګیئ نو ته مولوي صاحب په هر ځای کې چې نو مولوي صاحب تا ته خالص دې څه ښکارېږي لکه د جیب نه قلم دې راواغسته، ها جي مولوي صاحب راځه. ولې راځه؟ ته به هر سړي ته د هغې نه مینه ونای دې کړي نو مولوي صاحب راته داسې جیب کاغذ ښکارېږي چې دستې استعمال کړي نه. ته به 1 ورځ 2 مخکې خبره کوې. البته که په جومات کې و نو په جومات کې خو زار ټایم حاضر یم، دقه ټایم راځه ما ته ډوینا هم مه کوه. کسان راواله وایي چې نکاح دی، خو دومره به راته ووایې چې زه په امانځه کې یم بیا، بس دونه خبره ده. د جومات په نکاح کې هېڅ قسمه شرط هېڅ چاته هم نشته چې وایي په جومات کې کومه نو چې زه سلام وګرځو، ما ته دغه ټایم پورې هم نه ویلي، هېڅ ضرورت نشته چې سلام یې وګرځو. دی په سنت عمل کوي، چې په سنت عمل کوي ما ته پکې وایي نه دا ضرورت هم نشته. غلی دی ما ته ووایي یاره بس نکاح ځم، بس ټیک شو، هېڅ ضرورت نشته. ما به چېرته انشاءالله دا به چېرته نه ووایم او نه به مې ویلي چې د جومات په نکاح کې به خیر دی ته ما ته 1 هفته مخکې 1 ورځ مخکې وایي، نشته ضرورت هغې ته. دا خو زه د کورونو دا نظام چې کوم دی چې د هغې له دومره تیاری کړی دی، کرسۍ دې ولې راوړي دي، کور دې ورته خالي کړی دی، بسترې دې سمې کړي دي، په پردو خلکو دې سامان حرام مردار راوړی دی، یا دې خپل کړی دی، خپل چې دی حلال دی، که پردي دې اخیستی دی حرام مردار دی. د حلالو پکې څه سوال نشته. هسې موږ په ټایم باندې وایو دا حلال دی او دا حرام دی.
اسی واو لیکن په دغه ټایم کې څوک غږ نه کوي دا په سړي باندې چې واغسته سامان دا حلال دی څه د کومې حلال دی د هغه میلمانه دي که ځان سره سره وړو ډېره ښه ده ته به ته مه وایه ته ورته ولوې که تا د خپل مناسب څه ورکولی شو ډېره زیاته ښه ده که نه دي شو ورکولی خبره خلاصه دغه نه ولې حالي دا مردارې پیسې واخلي دا خلاصه کې نور بګم خلک ډېرې څه اخلي تاسو فکر کړئ په څاروي کې خلک بیانه ورکوي پای کې یو ناروا کار دی ناروا کار دا دی چې څاروي کې بیانه ورکړه او سړي څاروی واپس کو دکان واپس کو کور واپس کو نو ولې به کې شرط ښودلی هلکه ګوره بیانه به دې څه وي ولې به څه وي تا څیز وانغستو نو بیانه به وي دا موږ شرط ښودلی ناروا شرط دی دا پیسې ته په څه عوض کې واخیستې مثال به طور ما کور وانغسته خوښ مې نه شو خوښ مې نه شو پیسې مې پکې درکړې دي نو اوس که ته کور نه واپس کې ستا حق شته شران دا حق شته چې اگر ورځ ما نه د کور یو پیره اخیستی واپس کوم نو بس ټیک ده ستا حق دی شران البته دا حق دی نشته چې ته کور نه واپس کې خو پیسې ځان سره خورې پیسې ولې خورې چې کور نه واپس کې بیا هغه ته وایي باقي پیسې راوړه مه واپس کو وایي باقي پیسې راوړه چېرته یې ته نه واپس کو او که فرض که د الله د رضا دپاره دې واپس که الله پې خوشحالېږي نو چې دې واپس کو بیا ورسره پیسې واپس که دا یو مردار کار په عامو څیزونو کې دی او په دې خاصو څیزونو کې یو مردار کار دا دی چې کله چېرته سړی نکاح له لاړ شي نو پیسې به کې ورکړي وایي دا څه شی دی څه ورته وایي ګل ورته وایي دا ګل څه شی دی د دې څه حیثیت شته حیثیت هم نشته حرام مردار یې واخیستی دا څه شی دا څه شي سوا وایي نه دا خو هسې به کې ښیي ښیي به کې څه ته وایي بالکل صفا مردار څیز واغست قرآن حدیث کې څه حواله هم د دې نشته دا خو انسان نه دی اخیستی انسان اخیستی کېږي نه تا نکاح وکړو نو نکاح چې دې وکړو نو پای کې دغه شی دی که مې راغی چې ته به ګل ورکړه دا مردار کار دا خلک کوي ټول خلک په دې کې اړم دی مردار کار دی ناروا کار دی مه کوه بله خبره ده رسمونه رواجونه کوم چې اسلام د هغې سره څه تضاد نشته نو اسلام منع کړي هم نه دي لکه مثال په طور ما پولې وي پولې ناروا نه دي که یو سړی چېرته شربت مربت چاله ورکوي جو ورکوي د خو لږونه سوچ هم پکار دی که نه ناروا نه دی سوچ پکار دی جمې بار به باران ورېږي دی به شربت خامخا راغستی یا لکه لازم دی دا دا خو لازم نه و د دې په ځای چې ورکه که نه څه خبره ده نه دې کې به دغه اچولي دا څه شی دی نه کوپرې به پکې اچولي سامان به نه نه دا خو بس کي خامخا یا لکه سکې نه شي نو څنګه بس کي نه نه دا ډک کړي تیار ولا راوړی دا د نکاح په رسم دی نو رسم دی ناروا نه دی او په ځان ولې لازم کې وش پوښه مه کوه لازم دا کار هېڅ ضرورت هم دې ته نشته نو د اسلام د اصولو پاسداري کول غواړي چې تا شروع د اسلام د اصولو نه وکړه انشاءالله ته به نه خرابېږي زه ته خبره کوم د نبي علیه الصلاة والسلام زامن پیدا شوي دي د نبی علیه السلام لوڼه محترمې پیدا شوي لوی شوي واده شوي دي نبی علیه السلام اولنی کار دا کړ دی کوم چې زموږ سنت عمل دی بانګې ورته ویل دی نوم یې ولې ښودل دی او ښکلی نوم یې ولې ښودل دی نو چې ما او تا ته د نبي علیه الصلاة والسلام د بچو نومونه ښایسته نه دي او د نبي علیه السلام خاندان ما تا د ښایسته نه دی نو زما او ستا په ایمان کې فرق دی زما او ستا په ایمان کې فرق دی چې د نبی علیه السلام خاندان او نومونه موږ ته محبوب دي نو دا د الله جل شانو مهرباني ده څه نوم ورله کېدم څه نوم ورله کېدم دا مو وایه دا مې د ترو د زوی نوم دی او دا مې د ماما نوم دی او دا د پلاني نوم یې به ځله که نه د خلکو نومونه دا خو دا به څوک ګوري تاله دا مو وایه نومونه خلک غلط کېږي او نن سبا کې بل عذاب دا راغلی بل مصیبت چې نومونه به زنانه سرچ کوي په نیټ باندې په نیټ کې مې کتل او ډېر ښایسته نوم دی او ډېره ښه معنی ده چې موږ دلته راوړي وګورو هلکه شی مردار دی ویل دی نوم دې مردار دی خدای دې خوشحاله کړي یعنې چې دا خو په نیټ کې سر کړی نیټ قرآن دی حدیث دی څه دی هغو ته ویل ته چې شیخ خو دې د هغې نه رالېږه نه نو د نیټ مسلې چې دی بېکاره دي دا د کوم ترتیب چې دی برای راست زه روان یم مثال په طور د دې هم موږ اجازت نه ورکوو دا کوم چې لګېدل دی اجازت نه ورکوو د دنیا خلکو دا کلونه وشو وی چې یاره موږ لرې یو په سعودي عرب کې یو په فلاني کې یو موږ وایو چې واورو د هغې په نیت باندې د هلکانو دا وکړو چې یاره دا ورسي خلکو ته په دقه نیت باندې څه فایده پکې نوره د الله د علاوه بله فایده پکې نه تمدار یو نه یې کوو د هغې دپاره نه د شهرت دپاره شهرت دپاره نور کارونه لږ دي دا د دې دپاره باقي د نیټ څومره څیزونه چې د الله دې وبخښه ټول مردار دي په هغې باندې به نوم سرچ کړي نو مردار نوم ورله کېږي نو دا مه کوه عالم نه تپوس وکړه چې کوم یې نوم یې دله اکثر پکې بله لا وموشي که نه لس نومونه وله زه ورکړمه 12 وله ورکړمه یاره جي په دې کې خوښ نه شه زه اوس تاله نور کوم ځای وګورم نور وله ورکړمه یاره جي په دې کې خوښ نه شه بیا چې موږ ورته وایو موږ ته وله خوښ کړه چې تا او ستا کور والا څه شی خوښ کړه به ټیکي ځان له ورته وایه نو نومونه پکې څنګه کېدي ناشنا ناشنا نومونه ته یې په کلونو کلونو لټې بیا
چې خدای دی د کوم ځای نه اخیستی دی محمد پویسق دی نوم خوږ ده محمد هغه دی پویسق چا ورته څه شی ویل دی خو ده خطا ویل دی پویسق څه ته وایي فاسق نو د هغې نه تصغیر دی پویسق وړوکی فاسق دی زوی نه نوم ایښودل اوس دا په څه کې سرچ کړی دی اوس دا پته نشته څه شی و سرچ کړی دی څه شی دی او ویلی و د چا دی بس دا پخواني مشران مونږ وایو سادهګانو خو دغه نه و ګنده نه و نوم به ورسره نور نه و نو دا بوټي خو ورسره و که نه د بوټو نومونه خو به ولکېښل که نه نو بوټی و که نه د بوټي ته کنځل خو نشي کولی او چې د یو څیز معنا او نسبت دواړه غلط دي یا به نسبت کافر ته شوی هغه نوم او یا به نسبت د نوم د معنا ته شوی معنا به غلط دی نو چې تا وسرچ کړو د کافر نوم یې درکړو یاره دې ډېره ښه معنا یې ده ډېره ښه نو ښه معنا څه ده نومونو باندې پوهېږي نه نو اولنی ترتیب دا دی چې د پوهه نه د پوه سوکه هغه د خپلی نوم کېږي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل ښه نومونه چې د عبدالله عبدالرحمن دي دا چې دا خو به ډېر شي ډېر دی شي که نه ته ګوره عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر بن العاص عبدالله بن مسعود دا خو مشهور صحابه دي هر یو عبدالله د پلار نوم یې دی عبدالله د زوی نوم دی عبدالله د عربو دا ترتیب او دا پیغمبري ترتیب دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه ترتیب ښوولی دی نومونه ښکلي ږدي نو اولنی کار دا دی چې بچي له یې سړی ښکلی نوم کېږي دا د حضور مبارک ترتیب دی هغه به خپلو بچو له ښکلی نوم کېښه ته ګوره د بچي یو نوم یې دی ابراهیم پیغمبر دی دغه نوم ولی ایښی دی د بچي بل نوم یې دی قاسم نبی علیه السلام ته ابوالقاسم بیا وایي قاسم معنا خیر تقسیمونکی د خیر په دې معنا چې موږ اخلو د نبی علیه السلام د لوڼو نومونه وګوره دا ښایسته نومونه دي نو دې نه ښایسته دا زما په ګاونډ کې شته یي چې ستا په ګاونډ کې که نه دا بیا خلک ورته وایي چې وایي دی وده که نه دا 3 نومونه 5 نومونه 10 نومونه یې دي که نه تا له عالم ښکلی نوم درکړه بس بسم الله کوه خبره خلاصه دا جیره ګران دی په دې خوله کې ګران دی په خوله کې به آسان شي که نه آسان به شي نو دا د دې په نسبت یو کار دا دی دویم کار دا دی چې الله اکبر ورته وویلی شي اسلامي شعار دی د نبي علیه السلام بچي هم دقه شانتي وو دا 4 بچي ما ذکر کړو 4 لوڼه آیا 2 یا 3 زامن د نبي علیه الصلاة والسلام د په ورکوټکوالي کې وفات شوي دي ابراهیم رضی الله تعالی عنه دا د حضرت ماریا رضی الله تعالی عنها زوی دی او نبي علیه الصلاة والسلام چې کله هغه پیدا شو ډېر زیات خوشحاله شو د هغه په پیدایش باندې د حضرت ابراهیم بیا چې کله هغه لوی شو تقریبا د 18 میاشتو شو نو خبر پسې راغی وی جي هغه ماشوم لږ ښه نه دی که تاسو راشئ نو نبی علیه الصلاة والسلام لاړ نبی علیه السلام په غیږه مبارک کې راوچت که او د هغه روح چې و هغه داسې په قلاره روانو داسې رو هټ کې کول نبی علیه السلام کتل او د هغې نه وروستو د سترګو نه اوښکې لاړې او بیا چې کله د هغه ساه لاړ نو نبی علیه الصلاة والسلام غمجن شو فکرمن شو دا د اسلام او دا د مسلمانانو وتیره او طریقه ده چې زړه به یې دردمني دی به خامخا غمجن کېږي جاړې به چغې به نه وباسي جاړې به خامخا بیا نبی علیه السلام فرمایل موږ ستا په جدایۍ باندې ای ابراهیم ډېر زیات غمجن شوې تا موږ داسې پښتو کې خلک وایي موږ دې پاتې کړو که نبي علیه السلام موږ غمجن شو ستا په جدایۍ باندې اوس که دا راله دا ذهني طور به سړی تیاري ګورئ بچو ته ګوره ذهن کې یو تصور ساته چې دا بچی به مړ کېږي کېدای شي دی مړ شي کېدای شي دا یو مړ شي زه مړ شم دا کور والا مړه شي دا تصور په ورځ کې یو پیره خامخا چې بچي ماښام کښېني که نه داسې خلک وایي خدای دې نه کړي دی به مري نه خدای دې نه کړي یا لکه مري به خامخا دی وایي نه خدای دې نه کړي نو خدای به یې کوي خامخا دا دعا دې هم خطا ده عمر د خدای ډېر که نه ډېرېږي دا موږ څو پیرې واو د دې دپاره عمر کې د خدای برکت واچوه داسې دعا کوه چې ښکلې دعا الله دې په عمر کې برکت واچوه اوس خدای دې نه کړي که دی مړ شي نو دا خو که د مینې نه وایي نو هم ټیک ده خو لیکن خبره خطا ده بیا هم خطا ده نو واړه د نبي علیه الصلاة والسلام وفات شوي د جومات استعمال په دغه باندې و اوس نبی علیه السلام په جومات کې چې کوم کارونه منع کړي دي هغه دغه دي موږ ووي مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې به تیاره وه رڼا به پکې نه وه صحابي راغی او ځان سره رڼاګانې او تیل یې راوړو په هغې کې ولګولې ځای په ځای هغه ځای رڼا ده دلته رڼا ده ماسوتنې چې دوی راله نو په لارې به خلک هم په تیاره کې راتله دلته کې به چا لیدکې یا څه شی راغستلی و دا ټایم سره به یې ولګو بس بیا به نور څه نه و نو صحابي تیل راوړو تیل ډېر ناشنا څیز و په هغه وخت کې بل ملک نه راوړو ځای په ځای نبي علیه الصلاة والسلام چې راغی جومات روښانه او ډېر زیات خوشحاله شه دعا یې هغه ته وکړه نو پته ولګېده چې جومات چې څومره روښانه کېږي رڼا پکې سیوا کېږي ډېر ښه کار دی
نبی علیہ السلام په دعا کړې په دې باندې حضور مبارک دعا کړې بل دا چې سړي سره چې د بهترین عطري یو اخوا مردار نه را دي شي په جمعات کې چرتا په دغه ستن باندې دی ولګي خو چې پیژنې چې عطر دی پیژنې چې مردار شي چې ته ونه لګي چې بیا هغه سره پاکي چې خدای داسې غنې لګولې دی که په دغه ځای ولګي دې ځای باندې ولګي دا ښه کار دی دا بهتر کار دی چې دی وکړي البته دا چې جمعات به د لیونو نه ساتي دا لیونی چې کوم چغې مغې وباسي جمعات ته دراوسه ټول جمعات یې په سر راغستی دا به نه کوي کوم واړه چې پوهېدونکي دي یا پلار یې ورسره موجود دی چې هغې غلطې ته نه پرېږدي چې چل یې زده کي په دې نسبت باندې راوستی ښه دي او که فرض کا هغې په دغه شان په شړه راوسته هغه ځای چغې وباسي دغه ځای د خلکو مخکې روان دی او هغه ممیز ورکوټی نه دی دا کار یې ناروا وکړو مردار کار یې وکړو اوس که ممیز دی او دی ورسره دی په خپل کنټرول کې ساتلی دي ځان ځای ته رسولی شي د وړو به ولویلی شي د ډکو به ولویلی شي نو چې دی د جومات دا ماحول او چلې زده کړي او د دې نیت باندې راولي نو ښه کار دی او په سب کې به یې ګوره نه ودرېږي اکثر مېلمانه راشي موږ ورته څه په اشاره باندې خبره کوو خپلو ته خو کلکه خبره کوو چې د وړو صفونه ګوره شاته دي الله دې خوشحاله کړه وړه به شاته ودرې ویل چې دی یوازې نشي پاتې کوي که د محلې کس دی او دی یوازې نشي پاتې کولی ناول دی په کور کې پاتې کوي او که مېلمه دی نو هغه ته بیا موږ وایو دا وړوکی د ځان سره سیټ ته ودروه طرف ته ودرېږي خیر دی وړوکی به د هم نه ګډوډ کېږي نو مسله به بیا اسانه نقصان به نورو ته نه جوړوي نو حضور مبارک دغه فرمایلی دي بیا دا چې په جومات کې عموما شیطان ډېر زیات دي جومات کې شیطان ډېر زیات دي که ستاسو فکر کله کله به د جومات کې سړی ولاړي نو د هغه ودرېدو معمولي غوندې خبره بانه شي او سړي له خندا ورشي نو دا به مو خاندي نو بل به مو خاندي نو سب به ټولو خاندي نو دا هم څه ناشنا خبره نه ده ناشنا خبره نه ده نبی علیه الصلاة والسلام په مانځه ولاړو او په نبی علیه السلام په شاته څوک ولاړو صحابه ولاړو واړه خلک نه دی صحابه ډېر لوی خلک دی دا ولاړو چې ولاړو مونځ کېده د مونځ په دوران کې یو صحابي راغی عبدالله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه په دې سترګو باندې معذور دی په سترګو معذور دی نو چې را روانو په دې لاره کې دغه یو کنده و هغې تارتاو شو چې ارتاو شو صحابه کرام ته یې آواز وکړی د خدای بندګانو راشي دغه ځای نو ما ته لاس راکړې راومخې جوړ ما خو لیدلی کنده زه مې نه دی لیدلی نو اوس د خلک په مانځه ولاړ دي او دی هلته د اواز کوي نو صحابه کرام په خندا شو ګوره پاک خلک دی خو فطرت د انسان چې دی کله کله شیطان حمله ووایي یا هغه چې وخاندل په غیر د نبی علیه السلام نه او په غیر د چند افرادو نه ټول ملګرو چې وخاندل یو جو وخاندل جو بل وخاندل یو ډرق جوړ شو نبی علیه السلام چې کله سلام وګرځو ویې فرمایل د چا وخاندل صحابه کرامو یا رسول الله ناڅاپه راغله معامله نه وي پوهېدلي ډرق باندې خاندلې نبی علیه السلام ورشه لاړ شي اودسونه نه وي کوي منځ بیا وکړي په دې باندې اودس مات شوی نو کله چې مانځه کې خندا راله په دغه لحاظ نو اودس ورسره هم مات شو نو اودس به دوباره کوي عادت به دا نه جوړوي که ناڅاپه داسې یو عمل را خلکو پکې وخاندل نو چغې مغې به سړی نه وباسي بله دا ده چې د جومات په آدابو کې دا ده چې سړی به لکه د مسجد نبوي په آدابو کې دا وه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا قرآن وایي د نبی علیه السلام په مخ کې تاسو په زوره باندې خبرې مه کوئ چغې مه وباسئ د جومات په آدابو کې یو ادب دا و او اوس هم دی چې په جومات کې په زوره څوک نه وایي که وایي نو غلي خبره به کوي خو د دې سره سره ناکاره ملګری چې د سړي سره یا په انسانانو کې یا په څیزونو کې نو په انسانانو کې چې ناکاره ملګری نه به راشي نو جومات کې به سره ګپ دی به ناسې ځان له به ذکر کوي چېرته یا به تلاوت کې یا به ورسره راشي ګپ به شروع کړي دا ناکاره شیطان نه ولېږه ورته لاړ شه دی په خبرو کا دویم ناکاره ملګری هغه دا اوسنی موبایل دی دا اوسنی کوم چې د هلکانو جوانان خلک یې برباد کړو تباه و برباد یې کړه خلک او جوانان یې د سبقونو ویسته اوس خو مطلق ویسته قصې خوره کړه د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده څومره چې کېدی شي څومره چې کېدی شي دا عاجزانه درخواست دی عاجزانه درخواست چې په خپلو بچو باندې دې شي نظر وساتئ د کلاس کار ورته نه وي وایي ستا آنلاین کلاس شته که نشته که هغه ویشته په کوم ټایم کې دی تپوس دې نه وکړه یاره پلاني ټایم کې دی پلاني ټایم کې نو آنلاین کلاس هغه ته په دقه ځای کې به اخلي بیا به سره موبایل نه وي چا سره چې کمپیوټر دی په هغې یاد دي که نه او سوا به ګوره نه وي په دې نظر وساته که نه ډېر نقصانات یې وکړه نور هم کوي ډېر نقصانات یې وکړو خلک یې تباه و برباد کړو که لګیا دی په ښه طریقه جو آنلاین لګیا دی نو ګن پکې په منځ کې پکې راځي فحش لګیا دی خو تباهي بربادي ده په گیم لګیا دی په پبجي یا په نور څیزونو لګیا دی تباه و برباد دی زندگی تباه و برباده ده ټول دا څیزونه چې دي دا د تباهۍ لارې د امت مسلمه دپاره دي او که نه تاسو لږ وګورئ څوک چې راغلي د بهر دنیا نه چې کوم د کافرو ملکونه دي د هغو نه تپوس وکړئ که نه د هغو د جوانانو څه حل دی
د هغو جوانان چې د په دې باندې پته ده ورته چې دا شی بربادول کوي نو هغو دپاره نه دی او هر شی به ګرانېږي روزانه ګوره هر شی ګرانېږي هر شی واحد دا دی چې د نټ استعمال چې د هغه شی ورځ ته ورځ ارزانېږي په کته را روان دی او دا مخکې به سړي سره په موبایل کې چې د پیسې ناست او په نټ آن شو غونډ کارډ به یې د سړي نه خوړلی اوس چې دی اوس یې ورته دومره څیزونه را ایستلي دي چې د هغې څه انتها نشته دی څه دپاره دي صرف د دې دپاره دي چې دا امت مسلمه تباه کړي جوانان تباه کړي جوانان دې برباد